پورتورینه بدل پورته نشي تللی د دوه غونده شپېتلسو بچیون سړي وراتې دي په یقین شو ته دغه مسجد غریبونه وو وزې میږې دا قاچاق په ګاڼه شهر وغلل نو دغه په باره کښې د میش پارینه بله سپورټیکلې ته یو باقاعده اسټیمیټ مې کړی و چې د دې دا مسجد داسې نه چې دا وشي بیا بیا دا روښه سبق ورته بیا یې چې یاره په دا رنګ د منځ نه ځون بچ کوه موږ که دا سبق ولی وی د منسي ورځول نه د منسي نه ورته سبق د دې نه ورته متقیمه کړي ته پکښې ګرځه بیا ورته ووایه چې نه دی سبق خو بیا قاضه ورته جو مې خپله غلطي وي دغه متعلق بیا ګایز وختي مو ته خدای شته پې ټلیفون وکړ چې زه راونیو ونه ته پاریس یوسي په موقع ونه کوم ته دا پیغام چې زه دغه مسجد خامخا نوټس وخله خو چونکې میش دا نن ورځ سره مقرره کړې وه چې میش نن بیا د پولیټیکلې په ترو د میډیا په ترو د ایجنسۍ په ترو دا سوال ورته وکړي چې ماضي د میش باچیون توسه باچیون دي ماضي د دغه باچیون دا ظلم نشي برداشت کولی خدا را د الله د رضا د پوره ستی د وطن صفا کې حکومت چې وغواړي دا منسینه په یوه هفته کښې دننه صفا کېدلی شي پارین مجر صاحب دا خبره وکړله چې کله منس راګېږي دا باقاعده د یوې نقشې ته اطلاع کېږي نو نقشه خو یې د سره موجوده ده په هغې نقشه باندې دا منس فورا صفا کېدلی شي که نه وي دا څه راکټ ساینس خو نه دی دنیو میاشت تا وختلی میش سره له یوې سپره دا رامشیندري نشته چې دا کلپي والا پیټول کړي اخر څو راپورو د میش باچیون ورځي په دا حواله باندې په دا حواله باندې نن بیا توسې ته تکلیف درکړه چې مسجد مشر مسجد سپین ژیری د مسجد نوجوان روشي په دا خبره باندې سره په یوه خوله شي او حکومت ته سوال وکړو که چیرې دا د میش مسله دغې سوال دغې عزتمنې جرګې دغې روایات مطابق حل شوله پروردګار عالم د هغې په دا نه عزتمن کو په دا نه د کښلي کو او که چیرې دا مسله حل نه شوله بیا هم دغه د میش باچیون وراتل بیا توسې دا سپین ژیري زیتي دغې کوم ته یوه لیار خواشه کستی چېرې دا کوم بیا یوه پرامن لیار اختیار کو داسې نه چې چا سره زیاړې کو چا سره شوري کو چا سره جنګ کو یا په چا الزام یا په چا اعتراض کوي خو یوه پرامن یارو خپله کي چې دنیا ته د میش د خپل اوز ورسیږي بله مو درخواست دا دی چې اول مې خبره وکړه چې مسجد ډېرې جوتې مسلې دي هر چا نه مو درخواست دی چې دا نن ایجنډا ته بل ایجنډا ما ورګډه وستی بس صرف په دا یو پوینټ ایجنډا باندې دا خبره وشي دا د منصب په حواله باندې او هر سړی دا په عزتمنه طریقه سره خبره وکړو مشر د عزت خیال ساتل پچار دي پولیټیکلی د عزت خیال ساتل پچار دي د فوج د عزت خیال ساتل پچار دي د ایجنسۍ د عزت خیال ساتل پچار دي دا لوړه یعنی د عقل نه بعید ده چې دا فوج د بل چا فوج دی فوج د میژ ایجنسۍ د میژ ام آی د میژ آی اس آی د میژ غونډ یو شی سره صرف دا دو چې په طریقه کار شم فرق دی سره هغې طریقه کار چې میژ ورته یا یو رکړ وره راوندی بل رکړ وره راوندی چې وره کړه په دا کښې مو نقصان دی په دا کښې مو ته تکلیف دی ته مې دا تکلیف سیخ کا په دا حواله باندې نن دغه مسجد ته تکلیف ورکړه سپین ژیري راغلي دي درخواست دا دی چې په دا یو پوینټ ایجنډا باندې خبره وکړې کښل یې خبره وکړې بیا ولا ټوله خبره وکړستی چې آخر دا مسجد کوم په یغې والله عمل بیا مخکې د خپل صفا راونکو باچیون نن د بل سړي باچای ورځي خو لږ کې ګرونه ته چې سر ټیټ کې که د تو خپل باچای وي پکې سوچ وکړې چې که یغې دواړه لوسینه پرې وي مو څه حال وي که یغې دواړه سترګه وتلې وي د مو څه حال وي هغې باچیونه ته څوک ستنې نه لګوي چې دا درته پته وي پارینه بله ورځ دغې منظور د کیس په ډي خان شه احتجاج وکړه په ورځ ته ستنې ورته ولګېدلې وزیرستان نه روړله ته مو باچیونه ته امبولانس سرکاري ګاډی نه میلاویږي په کرایه چې ګاډی نشي د ګاډي د کرایې روپۍ نشته مو د پلور وکړه د ترز یا وه یغې ویډیو مې کتلې وه نو چې مزدیره نه روغله بل سړي نه مې په قرضه روپۍ وخوستلې نو دا باچیونه میش باچون دي دا نوجوانونه میش نوجوانون دي دا کوم د میش کوم دی مو د دغې کوم نه په دا نه غټ کوم بیاستې نه جمع کېږي او دغه کوم کریم جمع دي دا د کوم مغز جمع دي درخواست دا دی چې په دا باندې بالکل سیاست نه ټول اختلافات ورک ټوله پارټۍ ورکړي ټول خپلې کیسې ورکړي په دا باندې یوه داسې پرامن یار میج اختیار کړي چې دا کوم بچونه مستقبل میج محفوظ کړي دا تاسو په مخ درخواست و